عزیزانو اوس د فلسفه د کربلا سوا امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې د مدینې نه را روان شو او کربلا ته راتلو سره د بالو بچا فلسفه دعوا علماء لیکي چې یزید باغیو دا احکامات خداوندی نه بغاوت کړو هغه قرآن او هغه قوانین چې کوم په 23 کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دي داغه د دفعات او به خیال نه ساتلو امام حسین په دې نیت کربلا تراغه چې یا به مکمل د الله د دین تابع کېږي او د دې ملک فیصله به ټول د خدای په قانون باندې کې او یا زما د طرف نه تاسو اعلان جنگ دی عزیزانو اسلام دې ته وایي چې سر او مال بال او بچ دا ارس په یو نقطه باندې قرباني په یو نقطه چې یا به فیصله ټوله په قران کې او یا به در باندې د سر او مال او اولاد دا ارس قربان نن ته چې څوک مرشي وي شهید کلس قتل کړي او دې په کې مرشي غم شهید شي د شهید نم ټوکې جوړي او مخول ته جوړي شهید هغه توایي چې کوم په ظلم قتل کړي شي او یا د دین د پاره قتل کړي شي امام حسین شهید اعظم د دنه عظیم شهید په اسلام کې نه 13 او نه 32 ځکه چې د تمام خاندان د الله د دین د پاره د کربلا په میدان کې قربان علی اکبر الله د شاه قاسم د کربلا په میدان کې وعده وشو اوس داسې بس تاسو هغه نیکو کربلا د الله سره جنگ نخته ده او امام حسین راغی د شاه قاسم نکاح تړلو او د یو خیمه نه بلې خیمه ته داغه ډوله یې اوړه او اهل بیت علال کړي په سړک او په میدان کې پراتی او د واده یو بیبي زینب خدا او نه ویلې په کربلا کې چې اهل بیت علال کړي پراتی دي او د شاه قاسم واده څنګه کې دا خو په کارو چې بیبي زینب ویلې وکړه د امام حسین خور و الله او بیا وعده څنګه وشو وعده د یو خیمه نه بلې خیمه ته ډولای لاره او رومبای شپه د واده आवाज ورته وشو چې راوځه لا خپل بیبي ته خبره هم نه دا کړې او تور راواغسته میدان ته روان نو دی بیبي ونی و ده جامونه چې د جامونه ونی ونو ورته ادا الفاظ ورته وایي چې د شاه قاسم بیبي قاسم ته وی جانانا مزه زمانہ د شاه قاسم بیبي قاسم ته وی جانانا مزه زمانہ
شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی. اوس چې د واده لومبۍ شپه ده او بیبي ورته دا ټکې کړي الله اکبر. دا خو مغه چاته پته لګي چې چاته دا خبره کړي او چا اورېدلي تاسو ته څه خبري. د لومبۍ شپې ناوې د لمنې نه نیسي او د شاه قاسم بیبي قاسم توی جانانا مزه زمانا. شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی. ورپسې د علي اکبر چې د لارو وته سره د تورو په گرداب کې گیر شو سره پرې کړې شو. د لومبۍ شپې ناوې ته سر پرې کړی راوړو د خیمې مخې ته واچو. علي اکبر نمبر راغی. علي اکبر غوندې ښایسته دغه وخت کې پرور زمین څوک نه و داسې ښایسته زلمی. علي اکبر کروزان سنبال د جنگ پلور زی زړه مې نسکور زی. علي اکبر کروزان سنبال د جنگ پلور زی زړه مې نسکور زی. پستر ګورون شاچی څوک داسې شهزادګان وجنی دا مظلومان وجنی. او وجل چا قرآن وائی د قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی. چا چې وجل هغې قرآنم وی مسلمانان هم ځان ته وی او د قرآن مالکان او خاوندان چې دي هغه شهیدان وو. امام حسین ته وی ابن زیاد دا گورنر و د کربلا چې څنګه چل کې ورته دوه خبرې دي. یا یکدم خپل رویه چینج کړي او د ملک فیصله به په قرآن کیږي. تاسو د ملک فیصله د خپل زړه په خبرو مکوئ او یا زما سر او مال قربان. عزیزانو بیا د امام حسین نمبر چې راځي لسمه ورځ ده. لسمه ورځ او بیبي زینب د خیمو په دې سرو کې ورته ګوري چې امام حسین د تورو په دې کټارو کې گیر شو. نو بیبي زینب بے اختیاره د کور رامنډې کړې. چې رامنډې کړې نو امام حسین جنگ پرېښو او راغی او د زینب لاس ونیو او خیمې ته دننه کړه. ورته وی او زینب کتا ځان په اختیار باندې صدر بے ستر کو په خپل اختیار دې ستر مات کړو نو الله به سزا درکړي او کبي اختیار به ستر کړې شوي نو الله به جزا درکړي. خبردار ګوره د ستر به خاص خیال ساتي. د تورو په سور لاندې سر ګیر دی او د بیبي فاطمه د ستر خیال ساتي. نن ستاسو زمونږ د کورونو د سترونو حال وګورئ. نو کربلا دغه وه او شهیدان دغه وو. کسی نیسې پکې دا واعظان ډېرې کوي خو ما درته بنیادي خبرې وکړې چې شهید دې ته وایي چې هغه د خدای په دین ځان قربان کی، بچی قربان کی، مال قربان کی. بیا امام حسین چې څه وخت کې سر ته پرې کړی شو نو امام زین العابدین ته بیا په دې سر کې مزه واچولو او په غاړه کې ورته ځوړند کو او خیمونه بیبیانې راوویستې او بیا شام ته د یزید مخې ته بوتلل او د امام حسین سر ورته په غاړه کې ځوړند کړی. کربلا داشه بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان،
पेखवर खार की د नासिर खान سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. زما عزیزانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و به کنه به د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدانو د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو په باران دی، باران پی وری لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دی او کل بل اته توری دی او 2 سونه دی او زرګونه کافر دی. الله کته غواړي چې ستاب نامه اغستو والا دې پزمکه څوک پاتې شي، نه خدای د دې مظلومانو امداد وکا او کداوي چې ستا نامه اغستو والا دې څوک پاتې نشي، نو الله دا 314 ټول شهیدان کا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ 3,000 ملائکې راغې، پاسونو سورې وي، د کافر سر به پریوتو، سړی به پته نه لګېده. راغلی وی که نه راغلی؟ نو د جنگ په وخت کې توره په لاس کې لوی مرد میدان دی. د احد په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم په خپله په جنگ کې شریک دی، په کاڼي باندې غاښ مبارک مات شه. بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو پسلار چی گوری علتا حضرت زید پروت تے سلگئی وہی اشارہ ورطا اکڑا چی غگرانیز دے کا زمان محبوب شہید شو کا جوندے دے. بی بی عائشہ ورته وای چې نور خو ټیک دی، خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی. حضرت زید وای چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی، خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی. بچ ناظر رفت باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باش. حضرت فاطمہ و عائشہ چرالی ولی وقت دیر تیر کوم و یا رسول اللہ زید پلارا کے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیاد دوینو گندزان سرداری کونین منڈکڑو زید تورغیو دا غزن کا دندینو دا غسری روچت کو پخپل غی کے او پدے مخور تلاس وہی مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی. بغلامی تو خواہم کہ عزیز مصر گاردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش. زیادہ داولی و بدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش. دا سردار کونین دا پارا با دا حضرت زید غندی ایمان پیدا کوائے، دا زید غندی ایمان سردار کونین دا پارا با دا حنزلہ غندی ایمان پیدا کوائے، دا وادر انبائش پیدا
واده شوه بانګونو مال دې आवाज وشو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو. زید حنزله منډه کړه، منډې چې احد ته ورسېده چې ګوري حضور علیه السلام په وینو باندې رنګ ولیده. حنزله د سر بازی ولګوله او لږ ساعت پس انا لله و انا الیه راجعون. چې د کور راتله ناوې ورته وی چرته ځې؟ ورته ویل ناوې خوب مې ولیده چې زما محبوب باندې وینې روانې دي. ورته ویل حنزله سملال شپه ده د خدای بنده وخت لا ډېر دی. حنزله ورته وی او ناوې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره. ناوې ورته وایي چې او حنزله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلی یم لئ، کته جنگ لاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځې به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی. حنزله ورته دا خپل لستوڼی وشلولو، ورته وی او ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند وي. میدان تلاړو قربان شو. سردار کونین حکم کو چې د احد شهیدانو له غسل مه ورکوئ، د وینو سره په خپلو جامو کې خښ کوي، ځکه چې د قیامت په ورځ به د دوی دا وینې او زخمونه د مشک او د عنبرو غوندې خوشبویي کوي. جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله الله ویلی دی چې حنزله له به غسل ملایکې ورکوي، ځکه د ده د واده ړومبی شپه وه، د چې ستا د قربانېدو واورېده نو غسل یې نه و کړی او میدان ته راغی، نو دله به غسل جبریل وی نن زه ورکوم. دا علما بزرگان پوهیږي د حنزله نومه محدثین چې والی نو ور سره وی حنزله غسیل الملائکه، هغه حنزله چې چاته ملائکو غسل ورکړی. د سردار قونیل په ناموس باندې به عزیزانو داسې قربانی کوئ نو هله به جنت ګورئ کني جنتونه زمونږ د پلار جایګیر نه دی. صدیق اکبر چې وفات کېده نو بی بی عائشہ ورته ناسته وه، نو بی بی عائشہ لور وه د ابوبکر صدیق، کشره بی بی وه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ورته ناسته وه او دا وی من لا یزال دمعه مقنعا، من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلارا ما د محمد رسول الله په وفات باندې ټولې اوښې په سر کې بند کړې، نه جړېدم چې که حضور وفات شه پلار مې ژوندی دی. اے بابا جانه ستا د مرګ په ورځ به زما د سترګو نه د وینو سیلابونه روان شي. پلار ورته څه او بچیان ته ولې جاړې؟ جاړم خو به زه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی، داسې پولیس به مې گرفتار کی چې وړاندې مې لیدلی نه دي، داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی. نو بچیا جڑا خو مالا پکار دا
داسې ځای ته روان یم چې بې د خدایه به بل څوک را سره نه وي. ته خو بیا هم ژوندی په دنیا کې بچا سره کینې چاله به ورشي پام به دې غلط شي بچی وایه زمانه چې زما محبوب جناب محمد رسول الله بوي ان القبر اول منزل من منازل الاخره. اے بچیا که زمر شما دو خبری در تکوما یو خبر خدا چې مال نه کفن راوانه غونده دا خپلی وینځلې جامې وینځلې لنګ وینځلې کمیس او وینځلې صادر کې می تاو کا نو کفن ماته مرا غونده ولی اے بچیا نوی کپڑے خود ژوندۍ د زینت د پاره غوندي ستا پلار چې مرشینو د مړو د زینت سره څه کار دی. دعا کوه چې الله د آخرت زینت ورته نصیب کی. دویمه خبره دا ده چې معبود محمد رسول الله په خوا کې دفن کړي په دې شرط چې د روضې نه به اجازت وغواړي که اجازت شو خو په خوا کې مې دفن کا کنی عام مقبره جنت البقیع ته مې یوسا چې لږ ساعت تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. بی بی عائشہ اجازت غواړي د روضې نه د روضې مبارک نه आवाज شو چې ابو بکر ته انتظار دې زره زما خوا ته راوړی. د سردار کونین په خوا کې ورته لحد کنست خپل کمیس وینځله زور لنګ او د خامتا زور صادر کې تاو کو کفن نو لحد صدیق اکبر کسک تبزی ورپسې ولګول شګي وغورځې دې لحد چې شګي وغورځې دې صحابو بیا هغه تبزی را لرې کړې چې دا شګي توی شوي دي چې راوي باس سګوري چې د محمد رسول الله د روضې نه د محمد رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر صدیق راغاړي وسته دی او ورته یو صدیق زه خو ډېر وخت نستا په انتظار ما. عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نامه قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختې چې تانه مې نورم پړ کې یره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پراوست سات قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغه و یا الله ډېر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډېر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته یې اندازه کوه چې به څومره سخت کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب وبه ګوري. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته مې شوق دی چې جهنم وګورم استاد قهر یره مې پړ کې نور زیات شي بوې زئی جهنم ته بوتلو په وی ګرځولو چې دا جهنم
نور وایا وی یا الله اوس می جنت کتو ته شوق دی چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام تا حکم شو چې بوزه جنت تا جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرتا دې ځنه سوکوزي و مارا وستاره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره جبرائیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدای سی وی ورشتیا وی ور سره خبره وکړه جرګه ور سره وکړه کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پرې ده وی یا الله ثالث به څوکي الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي وډر جبرائیل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت نه و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخایا نو چې ورته مې وخود نو اوس د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوځي چې به خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلی ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی وی وایا وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت ته ما څوک نه ایست او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی څوک نه وباس نو تا ویلی دی چې یو ځل څوک ورنه باسم بیا به تی څوک نه وباسي نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباس اسرائیل جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وایا اوس وی الله زه بڅوم چې تا ویلی دی چې بیا به تی څوک نه وباسي نو زه څوکم چې زه تی وباس الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی دی واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوتل عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او کا ارادیم پاکی وی نیتم پاک زما عزیزانو دارو جیدی چې مونږ ورته ډېر سخت وای یو بل خبره ده اوس خو وختم تیر شو په د اخر لس ورځو کې خلق اعتکاف کوي په جمعات ټول محلې نه چې یو سړی مې اعتکاف کې کینی نو د ټول مالې غاړه خلاص شي او کټول محلې نه یو سړی کې نه ناستو نو د ټول محلې غاړه بنده تاسو پوهیږئ په خبره آخر لس ورځو پوهی یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټول محلې نو زما په خیال چې 99